صبر का स्टार्ट सही स्टार्ट بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو زه په لارې وم ما وی تاسو ته به زه 10 بجې اپډیټ راکوم اوس چې کوم دی څلور کسان چې کوم دی هغه ریسکیو کړل یو کس چې کوم دی هغه آرمي والو ریسکیو کړی و هغه ځان سره بوتللی او دویم چې کوم هغه هم دغه د مقامي چې کوم ریسکیو والا دی هغو په رسۍ باندې تلي دویم کس چې دی هغو دوباره چې کوم دی ریسکیو کړو دریم کس بیا ریسکیو کړو اوس چې کوم دی څلورم کس هم ریسکیو کړی دی دا کوم کسان چې ای آر وای والا جیو نیوز والا بول نیوز والا دوی چې دا غلط انفارمیشن ورکوي چې هغه ټایم کې آرمي والو چې کوم دی څلور کسان ریسکیو کړي دي یا 15 کسان نو دا مکمل دو دروغ وي موږ د دغه ځای وو موږ د اعلی سوشل میډیا والا چې کوم دی ګنټه به ګنټه تاسو ته اپډیټ راکو نو چې کوم کسان وختي نه نو زه تاسو ته دا وایم چې اوس چې کوم دی څلور کسان چې کوم دی هغه ریسکیو کړی شو تاسو په ټولو دعاګانو سره او نور هم ریسکیو والا چې کوم دی هغو خپل اپریشن چې کوم دی ساره پورې به هغو خپل اپریشن جاري ساتي نو کوم ملګري چې ما نه په واتساپ باندې اپډیټ غواړي نو زما تاسو ته دغه یو ریکوست ما په واتساپ باندې مه تنګوئ تقریبا 10,000 ابو ما ته میسج واتساپ باندې راغلی نو که ضروری کار نه وي نو پلیز زما تاسو ته ریکوست دی ما واتساپ لکه هیک شوی دی منټ پسې چې کوم دی ټلیفون دی منټ پسې زه تاسو ته په فیسبوک باندې هر ټایم اپډیټ راکوم هر ټایم به زه تاسو له اپډیټ راکوم اوس چې کوم دی څلور کسان چې کوم دی هغه ریسکیو شوي دي تاسو دا ویډیو مخې ته شیر کړئ نور کسان چې کوم دی څلور ماشومان دوه استادان چې کوم دی هغه فعلال په دغه لیفټ کې موجود دي نو انشاءالله د بشام ریسکیو والا د الی ریسکیو والا د بډاګرام ریسکیو والا هغو خپل اپریشن چې کوم دی ساره بانګه پورې به هغو جاري ساتي نو چې څومره ملګري زما لایو ګورئ نو کوشش وکړئ ویډیو ځان سره شیر کړئ چې کسانو ته دا اپډیټ ورسي چې څلور کسان چې کوم دي هغه دی وخت کې ریسکیو کړی دی یو آرمي والو ځان سره اسلام آباد ته بوتللی زما څومره خیال دی هغوی ځان سره اسلام آباد ته بوتللی او درې کسان چې کوم دي دا زمونږ د بشام ریسکیو والا زمونږ د بډاګرام ریسکیو والا زمونږ د الی ریسکیو والا هغو ریسکیو کړي دي درې کسان چې کوم دي او دوه ماشومان چې کوم دي هغه اوس هم په لیفټ کې بېهوشه پراته دي ځکه چې هغو ته کانې پینې سهولت نو ورکړی شي نو کوم ملګرو ته چې دا اپډیټ نه وي رسولی نو مهرباني وکړئ دا اپډیټ هغو ته ورسوئ زه تاسو نه یو ځل بیا ریکوست کوم چې واتساپ باندې ما مه تنګوئ تاسو ټولو له به زه ګنټه په ګنټه تاسو له به زه اپډیټ راکوم بار بار به زه تاسو ته په لایو کې ویم چې دومره کسان چې کوم دي هغه لیفټ نه ووښکله نو چې څومره ملګري زما ویډیو ګوري زه سهار نه تاسو ته په دغه فیسبوک پیج باندې ما ای آر وای نیوز والا هم ریپورټینګ کړی دی جیو نیوز والا بول نیوز والا کله چې څلورو بجو پورې ما هغو ته ریپورټینګ کوو نو هغو ریپورټینګ ټیک ټاک چلاو کله چې ما خپل نمبر بند کړو نو هغو په بیا په الکترانکس میډیا باندې دروغ وچلول چې څلور کسان چې کوم دی هغه آرمي والو چې کوم دی ریسکیو کړي دي نو دا خبره مکمل غلطه ده آرمي والا چې کوم دی هغه اوس هم هلته موجود دي هلیکاپټر چې کوم دی هغه واپس تللی کوم چې راغلی وي هغه واپس تللی او کوم چې نور آرمي والا راغلي ابټاباد نه نور ځایونه هغه هلته موجود دي نور نمایندګان هم موجود دي دلته موجود دي زه د دې ځای مقامي سړی یم زه به تاسو له ګنټه په ګنټه اپډیټ به راکوم اوس فلحال چې کوم دی صرف څلور ماشومان چې کوم دي هغه ریسکیو کړی شوي دي هغې کې درې ماشومان چې کوم دي دا مقامي ریسکیو والا چې کوم دی اپنے مدد آپ تحت باندې ریسکیو کړي دي پر اسای مین ورپسې ریسکیو والا تلي هغو چې کوم دی هلته نه ریسکیو کړي دي او کوم یو چې کوم دی هغه آرمي والو ځان سره بوتللی کوم ملګري چې دا تازه ترین اپډیټ ګوري نو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ دا اوسنی تازه ترین اپډیټ دی دا ما سره شیر کړه بیا انشاءالله پنځم شپږم دغسې که ټول ماشومان چې کوم دي دا د لیفټ نه دو کوز کې ریسکیو کې نو زه به انشاءالله تاسو له دغه پیج نه اپډیټ راکوم او دعاګانو کې یاد ساتئ خصوصي دعاګانې کوئ د ماشومانو دپاره